نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل صدق الله العظيم. سورة الفیل مکی سورت دی د ہجرت نو وړاندې نازل دی. دی سورت سورت الفیل ذکوي چې د سورت په اولنی آیت کې لفظ د فیل راغلی دی. دا سورت په اعتبار د ترتیب قرآنی سره یوصل پنځم دی. د نزول په لحاظ سره دا سورت نور لسم دی. د مخکې صورت سره ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې صورت کې بد اعمال او بد اخلاق ذکر شو. په دې صورت کې هم بد اعمال او بد اخلاق د یو خاص انسان ذکر کیږي. په دې صورت کې یو رکوع 15 آیاتونه دي. شان نزول د دې صورت داسې دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه تقریبا 2 میاشتې وړاندې په یمن کې یو واقعه وشوله. نجاشی چې د حبشي بادشاہ د یمن گورنر جوړ کړو ابرها چې او قتل چې خلق د حج د پارا مکی دا بیت الله شریف لذي مده سوچ کو چې موږ با د بیت الله شریف په شان یو خیسته محل جوړ کو او خلق با عبادت لا بیا یمن ترازی پسنها خار کی د یو بهترین محل جوړ کو ډېر خرچې په وکړي چې خلک په حج ل بیت الله لنزي دلته برازي. د خپل باندې عیسایانو عبادت خانه ګرځي جوړه. کله چې عرب خبر شول چې ابرها د بیت الله مقابله کوي او داغي په ځای باندې او ګرځي جوړه کړی ده، د بنی کنانا یو ځوان راغي او د دې په دې ګرځه کې او د سمات کله سحر شو سیب ته پیغام رسیدو چې عرب یو سړی راغلو او هغه زمنګ په عبادت خانه کې او د سمات کړی دی. ابن عباس رضی الله عنه وینا مطابق او د بعض علماء د وینا مطابق عرب ځوانانو خوا کې د دې ګرځي اور لګو. هغه اور تلو اخر دا چې په ګرځه باندې اور لګیدو ټوله خراب تراب شو. ابرها صاحب ته خبر ملو شو دا خود دې غټ صاحب ابرها په دې کې وی چې هغه وخت پورې بزد د من کوم ترکمه پورې د دې خپل کعبه او د دې خپل ګرځي بدل مانی اخر زبزم او د عرب بیت الله شریف پروانو لشکر ځان سرک په هاتیانو باندې سوار را روان شو. د یمن نرال مکی مکرمه تر او رسیدل پلار کې چې د عربو کم ساوی بکتل هغه بم ځان سر راګیرول. نزدې چې راو رسید او خان او غیب گیر کړ. عبد المطلب سے پوخانو 200 هغه دې گیر کړل. کله چې عرب خبر شو چې ابرها په بیت الله حمله کی د بیت الله شریف په دفاع کې عرب راوصل محاصره کې واقع. عبد المطلب سے په دې وخت کې د بیت الله متولی دي. خلک ته پرېګ دی دا چې د چا کور دی هغه به خپل تفوس کوي او د الله پاک نے سوال کو چې الله ته د بیت الله امداد وکړه. ابرها چې راورسید هغه چې ته به زمو خان
او تی ماوی ته د بیت الله تپوس کې ته د اوخان تپوس کې دی وتی د بیت الله چې کوم بادشاہ دی بتانه تپوس د خپل بیت الله کوي او زمو خان دې د خپل اوخان تپوس کو اوخان دې خپل واپس ور الله جل شانه وړي وړي مرغیرا اولی گلی مرغو ځان سره کانی په خلی په پنجو کې راوړل او د ابرها په لشکر باندې بچ یو کانی په یو کسرا پریوت د سړی نه بم اوته لاندې بداتین موته په دې طریقې سره ابرها لشکر هلاک ابرها باندې بیماری رااله او داسې بیماری چې یو اندام به نه غورځېدو اخر دا چې زړه په سینه کې بهر راووته او په دې بد حال کې مردار شو نو الله جل شانه فرمایي بیا چې کله د ابرها د لشکر هلاک شو الله جل شانه باران اورو هغه ابرها هغه لشکر په بوزان سره یوړو مکه مکرمه صفا شو نو فرمایي الم تر کیف فعل ربک آیتن ګوري څنګه ما ملو کړه ستارو بیا اصحاب الفیل د خاوندانو د اتیانو سره اتیانو ول خلق سره سوکړ د الله د کور دشمنی دا خډه ګران کار دی سونه غټ بادشاہ د وې بیت الله روانو نو بیت الله خو د چا کور دی لکه یو سړی را پاز د جمعات رانو قرآن کشل پیره قرآن دا د چادي برابر بدی کی دا چې د کلی د خان او د ملک کور خو نه دا د بادشاہ کور دی او چا چې د بادشاہ د کور سره ډغره والدا ځان ته نقصان نشول الله پاک دې موږ او تاسو د جمعات د بی ادب او د دین د بی ادب نو ساتي الم یجعل کیدهم فی تذلیل آیا نو ګرځول الله پاک تدبیرون د دې بیکارا وارسل علیهم طیرا ابابیل او لګلو په دې باندې مارغان ډلې ډلې ترمیهم بحجاره من سجیل چې وشتل به دې پکانو من سجیل چې د خټه نه جوړ کړی شو چې هغه ته کوتکانه وي کوتکانه وتا سو پیژنې دی باندې فجعلهم كعصف مأكول پس وی ګرځول دي پشان د بوسو خوړل شوی نو بوس یو ساروی اخري او بیا د خلی نه را اغردي تشي وي هغه شان دی پات ریزه ریزه نو دا ابرها د قوم هلاکت بیان